عمر بن ابو العاص رضی الله تعالی عنه ډیر زیات حیران قتل چې دا د خرو غوندې غړمبیږي دا ولې غړمبیږي ولک عمر دی نو دې راغی دا داسې ولاړ دی او داسې د ابي جهل سر ډېر غټ تک سور سړی و چې به روان و تا به ولکه دا ځمکه شلی داسې و تکبر غرور عمر ماشوم دی لږ عمر دی دې راغی غړمبیږي دا سپي په شان دی ګلډان سپی چې غړمبیږي دا عمر وړوکی دی سو ته راتاو شو پلار نه تپوس کړي دا ولې داسې کوي زه بچیه ځه تپوس مه کوه وایي زه خو به یې تپوس کوم عمر وایي زه به یې تپوس کوم ګورې دا بدر ته ولې راغلی سوچ اوس وکړئ ښه صحابه و نه دی قرباني ورکړې وه قرباني غواړي اسلام ومن الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات الله چا چې ځانونه خرڅ کړل د الله رضا یې واغسته ورته وی دا عمر بچی د سوی ابي جهل د پلار نه تپوس کوي پلار اخوا دی خوا ګوري بچی ته په سر باندې لاس کېښودو وی بچی غلی شاس ویما کله چې بچی پلار روانې دي ورته راتاو شو تب میں کدا دو 25 کالو ظلمے ورته وی اے ابو جهلا زما دي د خدای په ذات قسم وی د سورز به الله راولي نن چې تا په بلال کم ستم کړي نن چې تا په عمار کم ستم کړي دے نن چې تا سمیه شهید کړه اے ابو جهلا د سورز براشي ستا په غاړه کې به موږ پړې اچولې او جهنم ته به دې راکاږو ابي جهل باندې لړزه راغله بلکل تبي ونیولو په منډه لاړ ښځې ته وایي ما خو داسې خبره چا نه اورېدلې نه وه بس غوسه مې کنټرول کړه بېګاله به د عمر د خاندان سره خبرې کوم دا هغه عمر دی لار ورته وی بچیه بارموزه سعد ورته وی وروره بارموزه ابي جهل لعین دی پتا باندې به ظلم وکړي په چا پروا نه ساتي عمر ورته وی که تاسې ځئ که نه ځئ زه خو رسول الله ته ځمه زه رسول الله ته ځمه ځه نه مې ستا مکه په کار ده و پلاره نه مې ستا خاندان په کار دی و پلاره بیګا ته خلق روانېږي زه د رسول الله کلي ته ځمه اے ځوانانو قرباني په کار ده نن موتا ته د مدرسې د پاره یو بوري اغستل ګران دي او په موبایل کې 1100 نیټ د پاره پیکج کو کنه کو آی هاي تب امراضی رسول الله مبارک تب ولاړ او غم داده جنن داسې وخت دی چې چانده درکې هغه شور نه کوي چې نه درکې هغه شور کوي چې دا نه درکې کنه هغه در پسې به لګي وي چې وای داسې مال جمع کو داسې مال جمع کو هو خدایا که داسې مال جمع کېدل تا به خپل زړه چاودلې والله کې پر خودلې خو تا ته پته ده چې دا د الزام دور دی او الزامونه لګوا الله تبارک قیامت کې سوې د خدای د وړاندې به الله ته ودرېږي دا الزامات چې نن زموږ امت کې خلق لګي دا الزامات به د رسول الله په دور کې منافقانو لګول یاد ساتئ یو عثماني عادت دی یو د عبد الله ابن ابي ابن سلول عادت دی یاد ساتئ د عثمان په عادت چې لاړل الله هغوی ته سوی من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله او چې د عبد الله ابن ابي ابن سلول په قدم لاړل سره د منځونو الله جهنم ته وغورځول ان المنافقین هم الكاذبون الله وی د دې په دې خبرو مو دوکه کېږه یاد ساتئ نن مسلمان اعتراض کوي نن مسلمان اعتراض کوي نن اسلام ته مونږه داسې نه وایو چې ربه په ما څه لازم دي زه د مور په خېټه کې مسلمان پیدا کړم کله چې د مور غېږې ته رالم زما مور دردونو کې وه زما مور په تکلیفونو کې وه زما تره ته وایي زما ماما ته وایي زما پلار ته وایي زما سره چې کومه زنانه راغلې هغې ته وایي هله زر زر دله په غوږ کې اذان وکړه څه ورته وکړه اذان ورته وکړه تاله غوږ کې اذان وکړو اے مؤمنه
د مور په غېږ کې مسلمان وي شکر وباسا. لږ تاریخ د صحابه وګوره. عمر لاړو چیرته لاړو؟ مدینه منورې ته. 2 کاله ووري فورا د بدر غزا راغله. نو عمر ولې راغله؟ دا مانه چا تپوس کړو چې دا عمر رضی الله عنه دومره لږ عمر دی نه قرآن شریف ویلو. دا خبره یاد ساتئ. ګوره نه صلات تسبیح مونږ کړو نه 15 وخته د رسول الله سره امامت باندې دغه وخت کې مونږ کړو مکه مکرمه کې. زړه کې الله انقلاب د ایمان راوستو. دې ته حب رسول وای صلی الله علیه وسلم. دې ته ایمان وای. دې ته عقیده وای. رسول الله مبارک چې اعلان کو نو دا عمر تپوس کی مور نه تپوس کی. دا ذکر راځي اوس ووري. اے ګرانې مورې رسول الله چیرته روان دی؟ سعد ورور می چیرته روان دی؟ خلق ولی صفونه صفونه کیږي. ورته وی اے بچوړیا بدر ته روان دی. موري بدر کی زمکه باندې لانجه دا زمکه باندې جګړه دا. نن بچیا الته بدر ته روان دی. د مشرکانو سره مقابله دا. ورته وی اے ګرانې مورې دا راته وایا خیر دې زما خو وړوکی عمر دې لږ عمر. اے ګرانې مورې دا راته ووایه چې ابي جهل به راځي که نه؟ او ورته ووایه بچي ابي جهل خو یې سردار دی. اخو د ټولو سردار دی. غیمم هغه جوړه کړې ده. هغه لعین په تکبر کې راغلی. هغه مغروره په غرور کې راغلی. دی ورته وایي واه واه. ټول وایي تاسو کله کله وایي هغه څوک مولوي صاحب وایي توجه. تاسو وایي توجه. اوس دا واه د چاو؟ د عمر. د چاو؟ د چاو؟ د چاو؟ عمر وایي واه واه. دا د قرآن الفاظ دي. هاؤ مقرؤ کتابیا. دی با اعلان کی مومنان با اعلان کی ہو زما عمل نامہ او گوری سمرا مزیدار دا. هاؤ مقرؤ کتابیا. پختو کی وی واہ واہ. مور ورته وی بچیا تو ولی واہ واہ کے اے مور انشاءاللہ زبا زما او دا ابی جہل مرگ بگورما. بچیا خیل کوا رسول اللہ ما شمان نبوزی. دا دو کونو سردار پا ما شمانو باندی شفقت کئی. عمر وی مورے چانا خود پٹ لارا تل ندا سنگ چی دا مکینا پا پٹ راغلما. اے گرانی مورے دا مدینی منوری نبا پا پٹ بدر تزما. پا پٹ بزم بدر تمورے و عمیرہ نن سترګې را پورته کا. تا خو د محبوب په مینه باندې کومه قرباني ورکړه. بدر میدان ته لاړو. نور واقعه مې بیان کړې وه. د بدر په میدان کې یوازې عمر نه دی یو بل نوجوان بچی دی. حارث نامه ده. د سراقه بچی دی. انصاري صحابي دی. دی ورته مخې ته راغی. اے حارثه کوم ځای نه رالې؟ ورته وی چوپ شه حل مه وایه. ته خو بلا بې مخکاره راغلی. زه خو په خدای قسم دې په بله لار راغلی ما. ته د څه دپاره راغلی؟ حارث ورته وي اے د کاکا بچوړیا. هغې به مهاجرو ته څه ویل؟ جواب راکړئ. څه به ورته ویل؟ وجه دا وه چې کله مهاجرین رالل د مدینې منورې انصارو د چا یو باغ دی. 2 باغ دی. یو مهاجر ته یوې ځان ته ایثار کو. د چا 2 بیبیانې دي. یوې له طلاق ورکو. هغه مهاجر ته په نکاح کا. یوې ځان له پرېښوده. رونو کې ځان سره شریک کړل. مال کې ځان سره شریک کړل. دی ورته وی اې د کاکا بچوړیا پام کوه چې رسول الله زما اواز وانوري. څنګه دلته ولاړې اے حارثه څنګه ولاړې؟ اے د سراقه بچی څنګه ولاړې؟ اے د انصارو د قبیلې د سردار بچوړې څنګه ولاړې؟ ورته وی زه دې زینا د غشو د چلیدو ما چې په دشمن د رسول الله باندې مسلمانان څنګه غشي وره. هغه نقشه ذهن کې برابروم. تور څنګه وری هغه نقشه جوړو مزان تا. هغه د جنگ تعلیم حاصلو ما. او زما د تر بچی راغلی چې کله هغه شهید شي زبر داغی تور راوالم او جنگ بور باندې شروع کما. کله یو کانه راواخلی
کله بل کانه را واخلی حارث ورته داسې ولاړ ورته وی اے عمیرا ورور دې درته وښیم سعد ورته وی ما ته ورور مخه ما ته معلوم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د عریش د سفرنا یو صحابي را لیږي ورته وی لاړ شي اغلتا دو ماشومان ولاړ دي یو مال د سراقه زوی ښکاري یو د سراقه زوی د حارثه خو ګردونی مخړ کړی دی او بل ما تخکاری عمر د سعد ورور دی دا بالعاص زوی دی هغه راولی الله اکبر کبیرا نن زمونږه سارش نشو ظلمو تا اے ظلمو خیل کوي د مور او پلار نافرمانی مکوي اے ظلمو گناہ والا کار مکوي اے ظلمو با ادب جوړ شي اے ظلمو پیسې عبس م لګوي اے ظلمو د ځواني خیل ساتي عزیزانو یاد ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی را روان دي حارث بن سراقه داسې اولیدل چې والله دا ما پس راغی داسې نظر کی واغست په داسې بل طرف راتاو شو اور تاواز کی اے حارث اے د سراقه زوی ادریگا دی ورته اغي زینا आवाज کی اشاره سرا ورته ودا الله درزاد پار سمو د جنت په مینس کې لګ مزل پاتې دے پریمیدا ما مبوزا ما التبوزا ما تا انتظار کوا عزیزانو حارث د ډیر لږ عمر خاوند په منډه د جنگ میدان ته روان دی خپل د خاندان نږدې رشتہ دار دی هغه ته ورغی ورته وی ما ته تور راک او ورته وی چپ شو واپس لاړ شه زلا ژوندې ما مونږ ته مور دا ویلي د جنگ په میدان کې با تور چاته نور کوي اے بچیا چې کله شهید شوم به می تور واخلا کله چې حارث بن سراقه داسې روانېږي هغې خوانه یو ظالم ولیدو چې دا ماشوم په دومره جذبه راغلی هغې ځینې غشی راتېر کو دی په مرۍ کې ولګېدو کله په مرۍ کې لګېږي اواز کوي الله اکبر د دوکونو سردار مبارک طرف ته زمنا داغه بسړ را باندې اتر دیږي یو صحابي غېږ کې نیولی حارث ورته په ډېرو سلګو کې اواز کوي زما زخمونه د رسول الله نه پټ کا پرېږده ما دلته خاورې را باندې انبار کا زما په وینو باندې زما معشوقه مدردوه ما دلته پرېږده او ورته وي یا حارثه رسول الله مبارک میں اشارہ کی زر زری ما تراولی حارث زخمی حالات کے لاړو رسول الله مبارک میں غی کی ونیولو دننه سوری ته واچو ورته وی اے حارثا انتظار دی اونکړلو اے حارث لګ انتظار بدی کړه اے حارثا ډیر جلدی دی وکړلا حارث رضی الله تعالی عنہ ورته وی زما مور او پلار تا نه قربان شا الله نه وغواړه چې دوه خبرو طاقت الله راکړي ورته وکړه دوه خبرې وای کاش چې الله عمر را کړی صدې په کړی وی یا حارثه ټول مستانه قربان کړی وی او کاش الله مال لا کړی وی صدې په کړی وی یا حارثه ټول می تانه قربان کړی وی محبوبه زب شهیدم زب جنتی او حارث بچیت جنتی رضی اللہ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون داڑم بے شہید دے و معشومانو کی چې په سفر د رسول الله کی پروت دے او کله محبوب مبارک مخداسی کی چې کله حضور پاک دے دغه نه اوزی د سفر نه دی ورته مخراتاو کی دا کرامت ده دی او معجزه د رسول الله دا عزیزانو یاد ساتئ حارث رضی اللہ عنہ د صد پارا ځواني قربان کړه د اسلام د پارا نن زمونږ اسلام نه قربانی ور کړي او نه قربانی ته تیاریو درخواست می داده چې بچو له تعلیم ور کوي یو خود ادب دروازه بالکل بند ده زمونږ زدا نوم تحدیث بالنعمت وم الحمدلله د الله نه ډېر شکر گزارم
ما ته ډاکټر صاحب ویل مولوي صاحب ته کنه راځي خبري ما ولي وی چې تراش ستا بچی دغه نه راخته شي به ودرېږي دله تکلیف دی مال بچیا سملمه راخته کېږي په دومره حالاتو کې چې زلار شم نو غلان دی ودرېږي بیا هم زوتم چې مکوا دا زما کمال نه دی په خدای قسم دی ما د خپل استاد قبر ته بیزار ته توجه نه ورکړي نور ته ورغلم خپيب لخپي ورغلم او د استاد قبر ته مې بیزار نه دی وړي ما استاد ته الحمدلله دا سي دنګ نه دي دلی زه د خدای نه دومره راضیم درې زری زما د بچی بارک رسول الله مبارک دیو شیخ الحدیث خوب تراغل الحمدلله دا تاسو له سوال کوم د بچو تربیت خډېرو کوي لوی سردانان ته جوړ کوي چې جازونه جوړ کی اټم بم جوړ کی خو چې بچي می عقیده د اهل سنت والجماعت وساتي عقیده خراب نشي نن ډېر مدرسې دي ډېر فارغان دي ډېر فاضلان دي خو یاد ساتي عقیده د خلقونه خطا ده عقیدی باندې سیلاب راغله نن ادب ته خلق شرک وای ادب لسوي سوي عمر مور راغله اوس ګوري دا د توام د بدر میدان دی عمر مور راغله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د بدر میدان نه لاړو د بدر میدان نه مدینه منوره د صحابه لاړو د عمر مور راغله خان دی وستا چې د الله سکالو بچي تا تخفي ورپي او روغ رمړ په خندا درنه لاړ شي او به خبر د جنازي در تراشي دا ګوره سم معمولی خبره نه ده په منبر منګنا شو داسې تکړه تکړه لګیو قسم په خدای د سړی زړه بالکل کار پری دي ما ته بر اوس په معمولی خبره وکړه د شپې هسپتال ته ورسولم معمولی خبره راته ډاکټر وکړه زړه را باندې ډچکار راغله پرې وتلم د هسپتال ته ورسول دا یاد ساتي اولاد فتنه ده مونږ یو خدای د عمر د مور په شان دې زړه را نصیب امين مور د عمر راغله سترګې ډکی ډکی دي اوخ کې رواني دي خو خله خان دي سترګې خو اختیار کړي مور د مؤمنانو عائشه صدیقه رضی الله عنها مبارکه ورته ورغله ځان سره کېنوله یا ام عمر محبوب مبارک دنه ناسه سور دی وی لبیک و سعدیک یا رسول الله یو درخواست میرا وړاند مور د عمر ایمان مور د سعد ایمان اے د الله حبیب ما یو پیغام را وړې دے ډېر خبر نکوم تال تکلیف رسیدلې دے جنگ د بدر په میدان کې استا خاندان نا ډېر ګلان شهیدان شوي دي زما یو درخواست ساده سده موري اے د عمر موري وایا ورته وی درخواست می داد چې د عمر په شهادت باندې ترازی وی خوشاله وی کنا ورته وی اے د عمر موري ز خوشاله ما ورته وی یا رسول الله د بدر میدان نرا روان وی ما ته خوش خبره نه ملو شولې یو خوش خبری پکې دا چې یو خوا کوردستا ده او بل خوا زما د عمر بچوړي ده زروان شما اګ کور تا ور زما او ما ول د عمر کور ده دا زما د بچی کور ده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تارا تول خوب کې چې اې د عمر مورې د عمر په شهادت صبر وکړو نو الله رب العالمین بتا تم کور زما خوا کې در نصیب کی زما د خدای په ذات قسم وي دا خو یو عمر دې چې لاړو یو سعد دې بلزوی هغه بم لاړ شي خو اې د الله حبیبا کاش کې ما ته الله سل زامن را کړې وې او سلواړه مستا په سنت قربان کړې وې جبرائیل امین راضی مور د ساعت تا مور د عمر تا د جنت زیره ورکا